حامدا مسليا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله رب العزت فرمایي: زما حبیب خبره نه کوي ځان نه، څه چې وایي نو هغه وایي چې کوم الله طرف نه ورته ملاو شوي وحي په طور باندې. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا الله سره نسبت دی، د هغې وینا د الله سره نسبت دی. د الله وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه وحي غیر مطلوع چې احادیث ورته وایو، والله وینا د قرآن په صورت باندې چې وحي مطلوع قرآن حکیم ورته وایو چې قابل تلاوت دی، باعث ثواب دی، باعث رحمت دی، باعث شفا دی. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا چې دنیا یو مختصر لږ غوندې نفع ده، لږ غوندې فایده ده، او بهترین فایده، بهترین نفع هغه المرأة الصالحه ده، نیک پاک بیبي ده. بهترین نفع ورته وینا شوې ده، اعلی نفع، اعلی فایده مند شی ورته یاد شوی ده. ځکه بیبي چې کوم دی څونه نیک به اولاد به نیک صالح به بشرط یې چې بیبي چې کوم دی په خپله جانماز اچوي، مصله اچوي، اودس کوي، مونځ کوي، نو ځان سره چې کوم دی خپل لور زوی له هم ترغیب ورکوي چې مونځ وکړه. ځکه الله وینا کړې دی: وامر اهلک بالصلاة، خپل اهل و عیال له هم چې کوم دی مونځ حکم وکړه، واصطبر علیها، په خپله خو پابند شه، خو ورسره چې کوم دی خپل اهل و عیال اولاد له هم حکم وکړه د مونځ. والله وینا کړی: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای ایمان والو ځان هم بچ کړئ او خپل ځان سره چې کوم دی خپل اهل و عیال هم اور نه بچ کړئ. اور نه بچ کېدل هله به وي چې ماشوموالې نه ماشوم ته چې کله 7 کالو شي نو الله رسول وینا کړی چې حکم د مونځ وشي ورته، او د 10 کالو وشي نو مونځ نه کولو باندې وهل وشي ورته، او 10 کالو شي نو د هغې بستر بیل کړئ. نیک پاک بیبي هغه ده چې خپل د اهل و عیال، د خپل اولاد د هغې هم خیال ساتي د نیک کېدو، په تربیت باندې د هغې اعتبار ده چې ښه تربیت کوي د ماشوم، په خپل ځان بچ کوي. دروغ نه فجتنبوا من قول الزور، دروغ نه ځان وساته. په ناسته ولاړه هر وخت چې کوم دی هر وخت ماشوم ته وینا کوي چې بچې هېڅکله دروغ ونه وایي، سوځي خو ایمان دې نه وځي، ځکه دروغ سره ایمان خرابېږي، نور ایمان چې کوم دی خرابېږي غلا سره. الله رسول وینا کړی دی: المؤمن لا یسرق الا من یسرق یخرج منه الایمان، مؤمن چې کوم دی هېڅکله غلا نه کوي مګر که کوي نو د هغې نه ایمان لاړ شي، وځي، سا وځي خو ایمان دې نه وځي. د الفاظ کېدل پکار دی د یو مور بیبي. دنیا باندې قربانېدل نه، دنیا خو الله مونږ له پیدا کړې دی، الدنیا خلقت لکم، دنیا خو تاسو له مې پیدا کړې دی، خو بندگان الله له پیدا دي، د الله عبادت له پیدا دي، چې هر حالت کې د ماشوم چې کوم دی تربیت په گفتار کې، په کردار کې خو شته، خو په گفتار کې هم راشي. یعنی کردار خدای شته بیبیانو چې مونځونه کوي په خپله، خو گفتار کې د وینا په صورت باندې هم پیدا شي، د خپل د بچو مونځ غم هم وکړي، سحر سکول دپاره نه، کالج دپاره نه، اول چې کوم دی ماشوم چې کوم دی مونځ دپاره دې پاسئ، شپې چې کوم دی وختي اوده دې کړي. دا سخته نقصان خبره ده چې په کم کورونو کې مجالس چې کوم دي مجلسونه نه وخته پورې لګېدلي وي، مور پلار هم ناست دي او ټول کورنۍ خلک ناست دي، یا موبایل ته ناست دي، یا چې کوم دی نور داسې میډیا په فتنو کې مبتلا وي، یا د غیبتونو یا د تبصرو په فتنو کې مبتلا وي، او بچي هم ورسره ناست دي. نو حال دا وي چې سهار ماشوم چې کوم دی هغه نه وخته پاسېږي، بغیر د مونځ نه روان شي، سکول ته روان شي. حق دا د مور پلار چې بھئی هغه شپې وختي دی اوده کوي، که یخنۍ دی یخنۍ کې مونځونه 700 700 دي نو به یې شپې 9 پورې دی اوده کړي. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه چې کوم دی په مدینه منوره چې کوم دی په کوڅو کې ګرځېدو، او کور ته به یې غوږ لګولو، که د چا اواز به راتلو کور نه نو تنبیه به یې کولو چې اوده شي، سهار چې کوم دی د الله عبادت له پاسېدو یې تاسو. افسوس په هغه میاندو چې په خپله شپې چې کوم دی هغه پاسېږي نه تهجد له، یا د سهار مونځ له نه پاسېږي، مونځ یې قضا کړي، افسوس په هغې باندې. یاد ساتو دا نن چې کوم دی په دنیا کې
دین دنیا په اعتبار چې کم دی کم شخصیات دي پرسنالټي د چا جوړ ده یو شخصیت په صورت باندې هغه معروف او مشهور ده نو د هغې پسې چې کم دی د مور بیبي چې کم دی لاس ده د هغې پسې د مور بیبي محنت ده که دا محنت یو مور بیبي نه کوي نو بیا بچی چې کم دی نن چې کم سوسایټي روان ده هغه سوسایټي چې کم دی آوټ اف کنټرول د قرآن و سنت نه لہذا خوش نصیب دي هغه پیرنټس کم پیرنټس چې کم دی د خپل اولاد چې کم دی د هغې فکر ساتي هغه د غلا نه دروغو نه هغه د کنځلو نه بچ کوي پلار پرهیز کوي بچو مخامخ چې کم دی کنځلې نه کوي چې زما بچي چې کم دی د کنځلې خولو باندې را نشي د هغې په خولو د هغې په ژبو باندې کنځلې را نشي مور بیبي چې کم دی احتیاط کوي په گفتار کې خپل خاوند سره هغه وخت و چې یو بیبي چې کم دی د خاوند نوم بناغشتو اوس خو حال دا که مثال خاوند سره جنگ جګړه یا د هغې سره بدتمیزي یا زباندرازي کوي نو بچي باندې بد اثر پرېوځي خپل اولاد دپاره خپل ځان چې کم دی هر قسمه کوږوالی ختمول دا کامیابي د هغه کورونو ده چې خپل اولاد دپاره کوشش کوي ځکه الله رسول وینا کړی چې دنیا یو مختصر غوندې نفع ده خو بهترین نفع چې کم دی نیک بیبي المرأة الصالحه نیک بیبي په اعتبار د اولاد په تربیت ده چې د هغې د خوراک اسکاک صفایي سوترایي د هر شي خیال ساتي دا نه چې چوټي تیر شو او چوټي نه پس ماشوم راځي هغه بیا هم چې کم دی هماغه ګنده یونیفارم سره وي یا د ماشوم چې کم دی بیگ چکول نه وي چېرې د ماشوم سره کتابونه شته که نه آیا روکړې خو نه دي آیا شلولې خو نه دي په کاپو باندې کور که کور هغه یعنې یو خو کور چې کم دی خرڅېدو والا ده کم صفایي سوترایي ساتونکي خلک دي هغه د اخبار سره چې کم دی کاپیانې محفوظ کړي ټول کردار د مور ده الله رب العزت چې کم دی زموږ د لوریانو خویندو له یو بهترین مور جوړېدل په توفیق ولا ورکړي چې کوم علامه اقبال رحم الله وینا کړې دی چې ماله بهترین میانې راکوي زه به تاسو ته بهترین نیشنز بهترین قومونه به ورکوم نو قوم چې کم دی به اعتبار په مور ده اولاد بهترین کېدل به اعتبار چې کم دی مور ده الله مونږ تاسو ته سمج نصیب کړي په دې خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي